باب ما ذکر فی ذهاب موسی فی البحر الى الخضر. دا رسته بار بار روان دي ځکه دلته توسنه وایم تفصیل چې بیا رسته تفصیل نه. باب دا د ما ذکر فی ذهاب موسی ذکر شوی دی د حضرت موسی علیه السلام د تللو په باره کې فی البحر په سمندر کې الى الخضر حضرت خضر علیه السلام خواته موسی علیه السلام سفر کړو خضر علیه السلام طرف ته علمی سفر. نو د دې په باره کې دا باب دی او د دې ذکر قران کې مراغله او قوله تبارک وتعالى الله تعالی فرمایي چې هل اتبعك على ان تعلمني. الله ذکر کوي چې کله موسی علیه السلام خضر علیه السلام ته ملاقات وشو نو دا ورته ویلي چې زه ستا اتباع کول غواړم په دې شرط باندې چې ان تعلمني چې ته ما ته علم راځد کی د علم د پاره سفر. نو د دې باب مقصد امام بخاری وایي دا دی چې علم دومره خشه دی دومره اعلی شه دی نو د دې علم د پاره سفر کول او لری تلل حتی چې سمندري سفر کول او یا د عام سفر کول دا ټول جایز دی ځکه علم دومره غټ شه دی د پاره یو سړی د کور وځي سفر کوي بل ځای ته ځي کاغذ سمندري سفري او عام سفري دا جایز دی. دلیل دغه دی چې موسی علیه السلام دومره غټ پیغمبر داغه باوجود هغه د علم سفر د پاره سمندري سفرم کوي عام سفرم کوي ځان ستړی کوي او استاد حضرت خضر علیه السلام ته ځان رسي او علم حاصلوي. باب مقصد باندې پوه شئ. اچھا دا پورا تفصیل تاسو به ورېدلی د سورۃ الکهف کې الله تعالی د دې دوانو د پورا واقع ذکر کړی ده. نو دلته چې کوم واقع دا هغه یو اختلاف دی. اختلاف دا د مخکې حدیث کې راځي ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دا او یو بل صحابي دی حر بن قیس عبد الله بن عباس او حر بن قیس دا دوه صحابه دي. د دې دوه اختلاف شو په خپل منځ کې او اختلاف په دې باندې شو چې هغه خضر علیه السلام موسی علیه السلام چې کوم کس خواته تللی او هغه استاد یې څوک نو هغه کوم استاد دی استاد سنن دی د هغه استاد په باره کې اختلاف شو. نو د کې یو صحابي بل رااله دا غنوم دی ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ. نو ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ چې کله رااله نو دوی ته تاسو کو چې تا د نبی رسول الله نه هغه کس په باره کې سوریدل دي چې کوم کس خواته موسی علیه السلام تلو چې هغه څوک نو هغه ورته ویل چې بالکل ما نبی رسول الله نه اوریدلی نبی رسول الله دغه تذکرہ کړی دا او بیا پورا واقع ذکر کړي او دا ته چې هغه خضر علیه السلام صحیح ده. یو واقع دا ده یو مخکې بعضی حدیثونو کې هم دغه واقع دوباره راځي لیکن هغه کې د څه مسله ده چې اختلاف شو صحابه او دلته چې کوم اختلاف ده دلته اختلاف هغه د موسی علی السلام په باره کې نه ده دلته اختلاف د خضر علی السلام په باره کې ده چې هغه څوک نو هغه بعضی حدیثونه رست روان دي په هغه کې اختلاف چې ده هغه د موسی علی السلام په باره کې ده چې هغه خضر علی السلام خواته چې کوم پیغمبر تل او موسی هغه موسی علیه السلام بنی اسرائیل والا هغه پیغمبرو تورات چې الله تعالی ورکړي او کنه هغه بل یو نو به یو تابعین ته پوسو شو د دې مسلې حل نو هغه ورته ویل چې هغه موسی علیه السلام نو هغه بل یو موسی دی چې دا غنوم دی موسی بن میشا د موسی علیه السلام چې د دنو موسی بن عمران دی او هغه ته ویل چې دا هغه موسی علیه السلام نو بلکې دا بل یو موسی بن میشا. برل دا حدیث رست روان دي. نو دې حدیث کې راځي ګور او به قال حدثنا محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي فليح عن صالح يعني ابن كيسان عن ابن شهاب ابن شهاب زهري فرمای حدثه ان عبيد الله ابن عبد الله اخبره عن ابن عباس خبر ورکی د حضرت عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ. عبد الله بن عباس فرمای انه تمارا هو چې اختلاف وشو د عبد الله بن عباس رضی الله عنه او دغه شانته والحر بن قيس بن حصن الفزاري د دې صحابي حر بن قيس او ابن عباس رضی الله عنه د دې دوه اختلاف شو فی صاحب موسی د موسی علیه السلام هغه استاد په باره کې. نو قال ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل هو خضر چې هغه حضرت خضر علیه السلام دی. خضر متوي خضر متوي اکثر لفظ خضر ده لکه څنګه چې دلته بخاری کې راغلی خضر او نو هغه ده فمر بهما ابي بن كعب دا اختلاف شو چې هغه څوک دی نو په دې د دې په خوا باندې تیر شو ابي بن كعب رضی الله عنه
فدعاه ابن عباس نو عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ته आवाज کو فقال اور طويل چې اني تماريت انا وصاحبي هذا اختلاف وشو زما او د زما د مرګري في صاحب موسى د موسی عليه السلام هغه استاد مبارکي الذي سأل موسى د کوم مبارک چې موسی عليه السلام د الله نه سوال کړو السبيل الى لقيه د اغصد ملاقات څه طریقه ده لار کومه ده هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه نو هغه داغه په باره کې ته نبی رسول الله سوریدلی دي چې هغه داغه تذکرہ کړي قال نعم ابي بن كعب رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې او ما اوریدلی دي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اوریدلی چې نبی رسول الله فرمایلی چې بينما موسی یو ورځ د څه وشو چې موسی عليه السلام فی ملأ من بني اسرائيل هغه د بني اسرائيل په یو ډله کې ناستو لکه ټول راجم او په مجمع کې دیم ناستو او ناس بل کې د خطبه ورکوله اذ جاءه رجل یعنی یو ورځ د بیان وکاو د څه بیان وکړو چې صحیح خلک په جړه کړل نو په دې کې به یو کس رااله اذ جاءه رجل یو کس ورته رااله خواته فقال او فرمایل هغه ته تاسو کو چې هل تعلم احدا اعلم منك چې اے موسی عليه السلام ستانه علاوه د کوم کس ته پیژنې چې هغه ستانه ډېر علمي قال موسی لا موسی عليه السلام ویل چې نازمان ډېر علم چا سنشته او دا خبره صحیح ده چې د وخت پیغمبر هغه الله د ټولو نډېری علم ورکي او بیا موسی عليه السلام واحد هغه پیغمبر دی چې هغه الله تورات ورکړي ظاهر خبره هغه علم ټولو نډېرو دا جواب بالکل صحیح لیکن مسله دا ده چې خپل د نعمت اظهار یا د علم اظهار د څه نه دي کول پکار چې ټولو کې غټ عالم زایمه بلکې عاجزۍ اظهار پکاري نو دا خبره موسی عليه السلام اگر که صحیح و لیکن د الله تعالی خو خنه شول چې د ګوره دله د سينو پکار د سی ویل و چې را ماته پته نشته دي یا د سی ویل و چې الله خو پويږي د سی ادب ولا الفاظ کم یو استعمالول پکارو نو دا انداز د الله خو خنه شو فاوحى الله الى موسى الله سبحانه وتعالى وحي راولي غلا حضرت موسی عليه السلام ته اور تویل چې بلا عبدنا خزر بلا معنا دا چې ولنه ته خو چې زمانه بل غټ علم والا نشته بلا ولې نشته دی عبدنا خزر زمونږ یو بنده دی دا خضر علی السلام خضر علی السلام په باره کې راځي چې دا پیغمبر دی کنه دی او بعضی وایي چې پیغمبر دی بعضی وایي نه دی په هر حال دا خبره په خده چې هغه د الله نیک بنده دی الله ولی دی لیکن پیغمبر دی کنه دی بعضی علما وایي دی اکثر علما وایي چې پیغمبر نه دی اچھا بل خبره دا چې دام اختلاف د باره کې چې خضر علی السلام ژوند دی کومړ دی نو بعض صوفیا او علما هغه دا فرمایي چې خضر علی السلام هغه اوسم ژوند دی او کله کله ورسره ملاقاتونه کیږي نو اکثر علما محدثین هغه دا وایي چې نه دا مړ شوی دی صحیح ده بهر دوه خپل دلایل دي تفصیلی مسله ده التنزو دومره خبره ده چې عیسی علی السلام خضر علی السلام دله الله تعالی یو د علم ورکړیو چې هغه ته تکوینیات علم وایي تکوینیات لکه موسی علی السلام ته الله د شریعت علم ورکړو او خضر علی السلام له الله د تکوینیات علم ورکړو تکوینیات دي ته وایي مثال کے طور پر سبب سکیږي او نن ماخام یاد شي معاملات یو انسان ته وګوري ماشوم ته هغه چې غټ شنو د بسا اثرات دا به کم کارونه کوي دا ټول علم بده تکیدلو دي ته وایي علم دا خاص علم ولا دل ور کړو اچھا خضر علیہ السلام بعض علما وایي چې دا اصل کې دنیاوی فرشتہ و دنیاوی فرشتہ مطلب څنګه چې یو د آسمانی فرشتہ یې کنه آسمانی فرشتہ د نور نه پیدای او دا د عناصر چې د دې د باب نه پیدا شوی دي عناصر مطلب لکه دا مثال زمکه دا وبدي هوا دا اور دي عناصر اربعه دي ته د دې د باب چې د لوګي غوندي د دین الله تعالی دا خضر علیہ السلام پیدا کړی یاري دا وګڼه چې د زمکه فرشتہ ده زمکه فرشتہ ده دا به یو نشي کې د ډیر دي کې د شي هغه بل یو دا بیلی د مختلف قسمونه کې دي بهر حال دا الله تعالی یو امتحان حضرت موسی علیہ السلام ته را لګلو نو الله تو فرمایل چې بلا عبدنا خضر چې د خبره نه د زمنګ یو بنده د خضر علیہ السلام هغه ته ډیر علم ده فسأل موسی موسی علیہ السلام د الله نه سوال وکړ السبيل الیه شیغت تلو سلاره ده زه غسم ملاوي کوم زه دا غل علم حاصله ول غواړم او دا ترتیب دی چې ګوره
علم د حصول د پاره سړی له وتل پکار دی کده غټ دی کرکوټ دی کده د مرتبه غټه ده کوله ظاهر خبر موسی علی السلام مقام ته څوک رسیدي شي خضر علی السلام هم نشو رسیدله لیکن د علم مسله د سده شي هغه د پاره موسی علی السلام الله ته وایي بس ما تعالی له خو د زورزم فجعل الله له الحوت آیه نو الله تعالی اغله یو مئی ورکو مچلی مئی آیه د نشانی په تور نخې په تور باندې وقيل له یعنی یو دغه واخستلو وبونه یو مئی هغه په تیلې کې بند کو یو غلام مرسو خادم حضرت یوشع تا دو کسان روان شول د سمندر په غاړه غاړه نو وقيل له او دای ورته فرمایله چې اذا فقدت الحوت چې کله تانه دغه ورکشي د مې در نکم ځکه ورک شو غیب شو فرجع نو التا واپس شه التا بتا تزما دا بنده ملاوي شي فانك ستلقاه نتبع التا هغه ملاقات وکي نو بس چلو شو چې دوه غتلې کې دغه وخت سمندر په غاړه روان شو فكان يتبع اثر الحوت في البحر ويدو روان شو اثر الحوت داغه مې په اثرات داغه شاشاته په البحر په سمندر کې مطلب دا چې هغه ځان سره اخیسته او د سمندر په غاړه غاړه دو روان فقال موسی لفتاه اچھا دې کې به د شکارو شو چې دو تلل نو یو ځای کې ستړي شول او الله ورته دام ویلو چې کوم ځای کې تستړی شولې نو پوه شې چې هغه ځینه مخکې ستا تلل فزول دي بس کوم ځای کې تنستړی کېږي دا مزل کوا چې کله ستړی شي پوه شې چې دلته نږدې دی نور مخکې تلل دا ستا منزل نه دی منزل هغه دی چې کوم ځای ته ورسېږي او ستړی شي خادو چې کله تلل نو ډېر یو ځای کې دو د غره یو غټه غټه واغې د لاندې دو آرام وکړو نو چې آرام کولو نو بده کې موسی عليه السلام ود شولو نو هغه د تیلین هغه مې راوتلو او ژوندې شولو په هغه وګو کې دن نه وتلو لار جوړ کړ نو د ټیم کې هغه غلام چې هغه خادم هغه دا ټول کارنامه ولیدل او حیران شو چې موسی عليه السلام برا پاسې زبوت دا ټول خبرو لیکن دې کې هغه نه ير شول هغه چې را پاسو د نور مخکې تلل شروع شو نو تلل ډېر ستړي شول نو الته ورته ویل چې راغه مې راواله چې وې خو ستړي شول به ورته را یاد شو چې هغه مې خپلته وګو ته لاړ دورته ویل چې هغه خو زمنګ منزل او تا دومره مخکې راوستل بر دا قصه دا ګوره فقال موسی لفتاه موسی علیه السلام خپل فتاه غزوان ته ویل امرګری ته چې ارایت چې ما ته وایا چې اذ اوینا الى الصخره چې کله مونږه ایثار شولو داغه صخره هغه ټګټه خواته د غراغه کوم غټه غټه چې داغه خواته مونږه ایثار شولو فإني نسيت الحوت خداو دا شاګرد وای چې کله چې مونږه هغه غټه خوا کې آرام کړي ولته ناستو نو فإني نسيت الحوت نو التمانه هغه د غیر شولو مې هغه معنی ير شو وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره او ما نه د ایر کړي دا مگر شیطان چې زه یاد کوم یعنی ما یادولو خو می شیطان رانه ایر کړي وغه په کار خدا و چلته متویل قال موسی عليه السلام فرمایلی ذالک ما كنا نبغي ام دق زه خو مونږ لټولو فرتد ندود دوان را واپس شول على آثارهما فما خپل نشانات باندې قصصا امغه ترتیب سره څنګه چې واپس راغلی کنه څنګه چې تری وقت شانتي واپس په مغه لار به ترال فوجد خضرا ندود دوانو ومندلو خضر عليه السلام فكان من شأنهما ما قص الله تعالى في كتابه وبه مخکې د دې نور وګدا واقع ده خو امام بخاری دا حدیث کې وایي چې بلکې راوی وایي چې به مخکې د دوانو شان او هغه قصه او تفصیل تا مغه د چکم الله تعالی خپل کتاب کې بیان کړي ان نور تفصیل کو ګوري نو سورہ کهف وګور هغه کې الله تعالی بیا مکمل تفصیل بیان کړی دی چې بیا د کشته کې نستلو مخکې اسه مکمل واقع ده بس دومره خلاصه بیان کړل نو پورا حدیث بیان نو کو ځکه چې باب مقصد دا و چې موسی علی السلام څنګه خضر علی السلام سره ملاقات کړو او یو علمی سفر یې کړو دومره تکلیفونه برداشت کړو مقصد دا و چې ګور علم د پاره سره سفر وکړي دا جایز دی اوس باب کې راغلی باب ما ذکر فی ذهاب موسی دا باب دی چې د په باره کې چې موسی علی السلام تلو فل بحر په سمندر کې ال الخضر خضر علی السلام خاطر موسی علی السلام په سمندر کې دنه نه وتل نو هغه په غاړه غاړو نو
دلته فی ذکر کړي کنه فل بحر په سمندر کې نو د دې مطلب دا نه دی چې سمندر کې دنه دنه مطلب دا دی چې فی ساحل السمندر فی ساحل البحر د سمندر په غاړه په دې باندې هغه سفر وکړ او یا یو بل لفظ د غم راځي چې سمندر همدغه غاړه باندې روان شو یا که فل بحر سمندر کې دنه سفر نو بیا یو حساب سره صحیح راځي لیکن به مطلب هغه یو مسلې چې کله دوه کشتۍ کې سوار شول نو کشتۍ کې روان شول نو هغه سمندري سفر دوه کړي بیا د سمندر د پاسو نو بیا فل بحر لفظ صحیح جوړیږي خو شولې ځه